نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دې تیرو رکو په آخري حصه کې الله جل شانو د حضرت عمران چې کوم آل دی دغه انتخاب بیان کړي او بیا په هغې کې د حضرت مریم علیه السلام د انتخاب وجه بیان کړه چې د دې د مور اخلاص، قرباني، عبادت، د الله تقرب، د الله بندگی او د دین د پاره درد و غم دغه الله جل شانو اسباب جوړ کړل د دې چې بیا خدای پاک د دې نسل د انسانیت د رهنمایي د پاره د انسانیت د هدایت د پاره یو عملی نمونه جوړ کړي. الله جل شانو اوس په دې روانو آیاتو کې د حضرت مریم علیه السلام فضیلت او د حضرت عیسی علیه السلام بشارت او د حضرت عیسی علیه السلام د پیدا کېدو سره چې متعلقه کوم موضوع د هغه بیانوي. د سوره آل عمران 42 نمبر آیات دی په 51 نمبر صفحه کې د 5 ملکی په نیمایي کې د آیات شروع کیږي. په 51 نمبر صفحه کې د 5 ملکی په نیمایي کې 42 نمبر آیات دی د 41 بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله جل شانه فرمای وإذ قالت الملائكة چې کله وویل ملائکه یا مریم ای مریم ان الله اصطفاکی بشک الله جل شانه ته غوره کړي ته خوښه کړي ستا چڼې کړي دي وطهرکی ته پاکه کړي واصطفاکی او ته غوره کړي علی نساء العالمین د ګرد جهان د ښځو پر سر باندې. یا مریم ای مریم اقنتی لربک ته د خپل رب بندگی وکړه د خپل رب په عبادت کې ودرېږه واسجدي او سجده وکړه ورکعي او رکوع وکړه مع الراکعين د رکوع کولو والا سره لکه د نورو انسانانو چې د الله مقربه بندگان دي د هغو کوم رکوع د صحیح رکوع دا رنګه رکوع وکړه. بیا الله جل شانه حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ذالک دغه چې دي دا خبرونه دغه واقعات چې ما ته بیان کړل من انباء الغیب دا خبرونه دي د غیب نوحیه الیک موږ وتا ته د دې وحی کوو وما كنت لديهم او تنوي د دې سره یتنوي و دې ته حاضر اذ یلقون اقلامهم چې کله دی اچول خپل قلمونه ایهم یکفل مریم د دې غرض د پاره چې کم یو به سرپرستی کوي پرورش بکوي روزنه او پالنه بکوي مریم د مریم وما كنت لديهم او تنوي الته حاضر اذ يختصمون چې کله دی جګړه سره کوله پر دغه باندې خو سره بده ول مریم زه سرپرستی کوم بل د مریم زه سرپرستی کوم اخر بیا پر دغه اسک باندې فیصله سره وک. اذ قالت الملائکه کله چې ویل ملائکه یا مریم ای مریم ان الله بشک الله تعالی یبشرک وتا تزیر درکې بکلمه منه د خپل جانب سره د یو حکم اسمه دا غنوم به المسيح عيسى ابن مريم دا غنوم به مسیح یعنی عیسی ابن مریم به وجيها في الدنيا دی به د مرتبه ولای د عزت او د شرافت ولا به په دنیا کې ولآخرت او په آخرت کې ومن المقربين او د به د مقرب بندگانو سي ويكلم الناس او دی به خبري کوي په المهد په ځانګو کې وکهلا او دارنګه په پاخه عمر کې ومن الصالحين او دی به د نیکبختو سي. قالت دی ویلې ربي ازما پروردگاره انا یکون لی ولد انا یکون لی څنګه به ازما د پاره ولدن الک ولم يمسسني بشر الانکه مالا چا لاس لام نه دی راوړي. قال وی فرمایل کذالک الله دغه رنګه الله پاک یخلق پیدا کوي ما یشاء هغه چې دی وغواړي اذا قضا امرا چې کله د یو کار اراده کوي فانما یقول له نو بیا واغه ته وای کن س فیکون اغسی. د حضرت مریم علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام تعارف الله جل شانو و دې امت ته په خاص توګه باندې کوي په دې وجه چې د دې امت د حضرت عیسی علیه السلام سره واسطه راځي
د دې تفصیل به مخته بیان کو. بله وجه یې دا ده چې د حضرت مریم او د حضرت عیسی علیهم السلام او دارنګه د حضرت زکریا او د حضرت یحیی علیهم السلام په باره کې د یهودیانو چې کوم عقاید یا د یهودیانو چې کومې ویناوې ولې هغه ډېرې توهین امیزه، ډېرې د بېعزتۍ او د توهین او د ګستاخۍ او د بېادبۍ عقیدې دي او د دې چې کوم د دغه هستیانو په باره کې خبرې دي تاریخي طور بالکل د نه ویلو قابل دي. و بلې خواته بیا عیسایانو بیا د حضرت مریم او د دې د زوی د حضرت عیسی ابن مریم او دارنګه د زکریا او د یحیی د دوی په باره کې چې بیا کم تصورات یا کم عقاید کم نظریات دی جوړ کړي دي هغه بیا ډېرې تر حد تیری دي. یعنی حضرت مریم د خدای مور جوړ کړه او حضرت عیسی د خدای پاک جوړ کړي، یو قسم الہ و معبود جوړ کړي. نو د مریم هم عبادت صحیح دي او د عیسی ابن مریم هم عبادت صحیح دي. په دې وجه الله جل شانه د حضرت مریم او د حضرت عیسی ابن مریم پوره تعارف او تفصیل ذکر کوي. یو په دا وجه چې د دې امت سره یې واسطه راځي، بل په دا وجه چې د یهودیانو د عیسایانو چې کوم غلطي عقیدې دي نو الله جل شانه د عقایدو د اصلاح لپاره د حضرت مریم او د حضرت عیسی پوره تعارف په دې رکوعاتو کې ذکر کوي. الله جل شانه فرمای وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ چې کله وویل ملائکه یا مریم ای مریم ان الله اصطفاکی بشک الله جل شانه ته خوښه کړې ته غوره کړې. د دې آیات څخه یو دا معلومیږي چې ملائکه د غیر نبی سره هم خبرې کولای شي. خدای هغه به د دعوت او د تبلیغ خبرې نه، هغه به د الهام ورنګه یو زیری ورکول یا در روان حالات یو خبر ورکول یا د کومک او د مدد په موقع کې داسې الفاظ ویل چې د بنده تسلی په وسی دا رنګ الفاظ به ملائکه دا رنګ خبرې کوي. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان الله اصطفاکی الله جل شانه ته خوښه کړې وطهرکی او ته پاکه کړې د چی څه پاکه کړې د رذیل اخلاق سه او دارنګه د کفر سه د ګناو سه او دارنګه چې يهوديان ستا پر ذات باندې کوم تهمت وکم خبرې کوي داغه الله جل شانه ته پاکه کړې. د اوس صلات حضرت مریم زین ور جوړول شروع دي چې بیا بعد کې پر دې باندې د حالت شاید راځي. دغه وطهرکی ته پاکه جوړ کې معنا د کفر او د ګناو د رذیل اخلاق سه پاکه کړي واستفاکی او ته بیا خوشا کړي اعلی نساء العالمین د ګرد جهان د شوزو پر سر باندې. اشي استفاک دلته دوه وار راغلي دي، یو واریم چنل سوی د بل واریم چنل سوی د علماء چې په غاول کې چې کم چنل دي یا کم انتخاب دي کم خوشیده دي هغه د کشنوالی چې کم د خدمت قبولیت چې الله جل شانه د مسجد اقصی د خدمت لپاره قبول کړه د بیت المقدس او دارنګه به موسم به میوه بغیر سبب رزق الله جل شانه ورکاوي نور چې کم برکتونه رحمتونه د دې د ژوندۍ سره د کشنوالي ستر بلوغت پورې تړلي وو هغه ورشي. او په دادویم کې چې بیا دی د بلوغت بعد چې کم فضیلتونه دي هغه ورشي. نو مریم چې د خپل زمانه د ګردو شوزو پر سر باندې تر ګردو افضل شزه ولا یا دارنګه د ګرد جهان د شوزو افضل شزه ده. نو بیا په دې کې حضرت فاطمه او حضرت اسیه حضرت خدیجه رضی الله عنها هم سره شریکان دي. دغه څلور شزې چې دي د ګرد جهان پر شوزو باندې افضل دي. ګوره په بعض روایت کې راځي چې حضرت فاطمه رضی الله عنها د جنت د شوزو سردار ده. دغه روایت سمالمي چې د ګرد جهان تر ګردو افضل شزه هغه حضرت فاطمه ده. نو هغه بیا جزئی فضیلتونه دي په هغه کې بیا حضرت فاطمه رضی الله عنها زیاته ده. د ګرد جهان افضل شزه چې ده هغه حضرت فاطمه ده. په مجموعي لحاظ باندې چې دي دغه څلور شزې د ګرد جهان د شوزو سره افضل شزې دي. یا دا معنا هم کولای سو چې د دې مراد د حضرت مریم د زمانی شزې دي. ولی چې دغه خبرې چې ودې ته کېدلې د پرشتو په هغه وخت کې دغه شوزو په نسبت باندې ورته کړی دي. په دې آیات کې د يهوديانو هم الله جل شانه صراحتاً تردید فرمایي. د حضرت مریم په باره کې د يهوديانو چې کوم عقاید دي یا کوم نظریات دي هغه انتهایی توهین آمیز ګستاخانه یعنی زناکار فاحشه بدکار په دغه نمو یادي. الله جل شانه په دې آیات کې د يهوديانو تردید فرمایي چې مریم خدای پاک خو پاکیزه او د ګرد جهان د شوزو پر سر باندې منتخبه کړې ده. او دارنګه په در روان آیات کې الله جل شانه و مریم ته حکم کوي یا مریم ای مریم اقنتی لربک ته بندگی وکړه د خپل رب واسجدي ته سجده وکړه ورکعي مع الراکعين او ته رکوع وکړه د رکوع کوونکو سره. په دغه باندې چې فرشتې و مریم ته حکم کوي د مریم د عظمت او د فضیلت یو بل انداز دی یو بل ثبوت دی. او په دغه آیات کې د دویم چې کوم آیات په دې باندې بیا د نصارا او تردید الله جل شانه فرمایي. نصارا بیا
بالکل پر بله کناره دي. یعنې یوه طرف ته یهودیان دي تر توهین تر ګستاخیو تر کفري عقایدو پورې کې ورسېدل د بېادبۍ د وجې، او د عیسایانو چې بیا کومې عقیدې دي هغه بیا دومرې لوړ کې ولاړل چې ګسه یې توحید په مات کړي، تر شرکه پورې ورسېدل. ولې؟ دوی ویل چې مریم د خدای مور ده، عیسی چې دی دا خدای دی، د خدای جز دی، د مریم هم عبادت صحیح دی، د عیسی هم عبادت صحیح دی. نو الله جل شانه د هغو تردید هم په کوي چې نه مریم نه د خدای مور وله نعوذ بالله، نه د هغې عبادت صحیح دی، بلکې هغه په خپله د الله په عبادت باندې ماموره وله د الله عبادت به کوي، د الله په مخ کې به سجده و رکوع لګوي. او دارنګه د دې آیات په آخر کې الله جل شانه فرمایي ورکعي مع الراکعین، ته رکوع وکړه د رکوع کوونکو سره. علما وایي چې په دې کې یو لطیف نقطه ته اشاره ده. ګوره د سجدې سره یې خالي دا ویل سجده وکړه، د قنوت سره یې خالي دا ویل چې ته قنوت وکړه، ته بندګي وکړه یا ولاړه وکړه. وینې هلته دا نه و چې د بندګۍ کولو والا یا د ولاړې کولو والا رنګه یا د سجدې کولو والا رنګه، په رکوع کې وایي چې د رکوع کوونکو سره رکوع وکړه. نو په دې کې اشاره ده ودا ته چې عام طور انسانان چې لاپروايي کوي، کوتاهي کوي، هغه په رکوع کې کوي. سجده ولاړه چې هر څو په لاپروايي باندې سي بیا هم څه نه څه هغه د ولاړې د سجدې صورت یې جوړېږي. رکوع چې رکوع بس نیمه ولاړی نیمه کوږوالی، بس نه رکوع نه ولاړی، دا رنګه یې برباد کړي. په دې وجه د رکوع سره دا لفظ ووایي چې د رکوع کوونکو سره رکوع وکړه، چې کوم سمه رکوع کوي دا ورنګه رکوع وکړه. ذلک من انباء الغیب، دا کوم واقعات چې ما ته ویل دا د غیب خبرونه دي، نوحیه الیک، دا موږ ته درستو. دغه آیت چې دی د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت د صداقت لپاره او د نبی اسلام د تسلی لپاره الله جل شانه ورته وایي. یعنی په هغه زمانه کې د دې واقعاتو یو معلومات نه ولو، د دې واقعاتو بالکل وچاته ګس علم نه ولو. دغه باوجود نبی علیه الصلاة والسلام د واقعات بیان کړي او په داسې انداز بیان کړي چې هغه سل په سل کې د حقایق سره مطابق ولې، د واقع سره مطابق ولې. نو د دې دا معنا ده چې ودا سړی ته د محمد ته چې کوم معلومات ملاویږي دا د یو دی ذاته سره ملاویږي چې هغه پر څه باندې خبر دی، ورنه محمد په خپل امي دی، نه خط ویلی سي نه خط لیکلی سي. او دارنګه د حضور صلی الله علیه وسلم سره د معلوماتو بل د دې څه علاوه هم ذریعه نه وله. په دې وجه باندې دغه واقعات چې نبی اسلام بیانول دا د نبی اسلام د صداقت او د نبی اسلام د نبوت د سچایي دلیل. ذلک من انباء الغیب، دا واقعات چې دي د غیب خبرونه دي، نوحی الیک، موږ درسته تعالی. وما كنت لديهم، تنوي هلته حاضر، اذ یلقون اقلامهم، چې کله دی خپل قلمونه غورځول، ایهم یکفل مریم، چې کوم یو به د مریم سرپرستی کوي، پالنه او روزنه به کوي. وما كنت لديهم، تنوي د دې سره اذ یختصمون، چې کله دی په مابینځ کې جګړه سره کوله. دا الله جل شانه هغه واقعه بیانوي چې کله حضرت حنه خپله لور راوړله چې د دې ما نظر منلی و، د دې اوس د ما سره د نور یستوګي حق نسته. نو د مسجد اقصی د خادمانو چې کوم ذمهوار و هغه خو حضرت عمران ولو، د مریم پلار هغه وفات سوی ولو. اوس حالیه چې کوم ذمهوار و هغه حضرت زکریا علیه السلام. زکریا علیه السلام ویلی چې د دې پالنه او روزنه به زه وکړم، ولې د دې خاله ماته په نکاح کې ناسته ده، او بل زه د مسجد اقصی ذمهوار هم یم. خو هغه نورو خادمان وارې و بیا کوشش کوي چې دغه سعادت موږ لاس له راوړو. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې دا دغه زمانې انتظامیه او کمیټې او خادمانو، زموږ د زمانې چې کوم کمیټې دي یا کوم د مسجدو خلک دي یا عام کومه معاشره ده، پر هغو چې دا رنګه ځای راسي جنګ د کومې خوا دی پر د ځانه څه پر اړولو باندې بیا جنګ سره، یو به وایي زه نه کوم بل به وایي زه نه کوم. هغه نیکبخته خلک ولو هغه پر دا باندې جنجال ویل زه پالنه او روزنه کوم، بل ول زه پالنه او روزنه کوم. خو اخر بیا فیصله پر دې سره وکړه چې اسک به سره وکړو، اسک دا رنګه سره وکړي چې د تورات د لیکلو چې کومې کړک یا قلم ولو د لرګي قلمان ولو دغه بر اخلي، بس بیا پر هغه باندې د تورات یو څه خاص توري و دغه به لیکل، بیا به دغه قلم په اوبو کې تسکي، اوبه چې به پر کومه خوا روانې ولې د قلم به په هغه خوا نه تلي بلکې پر الټه خوا به روان سو، پر اوبو به مخامخ روان سو. بس دا د قراندازي د قبلېدو دلیل. بعض علما وایي دا رنګه و نور کلمان بلاندې ولاړو، دا یو کلم به روان سو په اوبو کې. دغه د حضرت زکریا علیه السلام راووتي، نو بیا د مریم پالنه او روزنه د حضرت زکریا علیه السلام په ذمه کې تلل قبول کو. وما كنت لديهم اذ يختصمون، تنوي د دې سره چې کله دی جګړه کوله، دا هغه جګړه جن مراد ارشد حضور صلی الله علیه وسلم په شریعت کې او بیا خاص کر د امام ابو حنیفه په مذهب کې رحمت الله علیه دا اسک دا حکم دی چې د کم حقوقو اسباب په شریعت کې معلوم متعین په هغو کې اسک چې دی ناجایز دی، دا په خمار کې راځي، په حرام کې راځي، او چې د کوم شانو اسباب په هغه کې د ګردو شریکانو حقونه سره برابري. الته بیا د یو اړخ د متعین کېدو لپاره قراندازي کول جایز دي. مثلا مشترک شی دی
اسک پر دا باندې سره وکړي چې که د هر چا نوم راووتی دا به ګرده د هغوی دا ناجایزه دی. وایي مشترک شی دی، د هر سړي خپله حصه معلومه ده چې د کوم چا څونه حصه ده هغونه حصه ورله وباسه بس بیا یې ورکړه. دغه طریقه ناجایزه ده دارنګه اسک. او دا چې جایزه صورت دی هغه دا دی د هغه د مشترک شي مثال لواخه مشترک هم ځکه ده په دې کې ډېر شریکان سره ګډ دي، د هر یوه خپله حصه معلومه ده، هر یوه ته مثلا اتمه رسیږي. ټیک سو. اوس په دا کې 8 شریکان دي، دا نه معلومیږي چې د قبلې خوا به کومې ورته ورکوي، دا خوا به کومې ورته ورکوي، دا خوا به کومې ورته ورکوي. نو د اسک پر دا باندې وکړي چې بهی که دا نوم راووتی دا د قبلې د خوا دی، هغه ولاړې د قبلې خوا ځکه د هغه سوله دا بله وارې بیا اسک وکړي. اوس که د چا نوم راووتی هغه به د لمر خاته په خوا وي. دارنګه اوس حقوق د ګور دغه برابر دي، لیکن یو اړخ معلوموي د هغه دپاره اسک سره وکړي بس بیا جایزه ده. مخته ځو اذ قالت الملائکة چې کله وویل ملایکه یا مریم ای مریم ان الله بشک الله تعالی یبشرکی و تا ته زیری درکوي بکلمة منه د خپل جانبه څه د یو حکم، یعنی حضرت عیسی علیه السلام ورښیي چې د الله په حکم باندې پیدا سو. اسمه د هغه نوم به وي المسیح مسیح عیسی ابن مریم. کم مسیح چې عیسی د مریم زوی دی. وجیها فی الدنیا دا به د ډیر ښې مرتبې د وجاهت والی په دنیا کې والآخرت په آخرت کې ومن المقربین و مقربو بندگانو کې به وي. په دې دوه آیتو کې الله جل شانو د حضرت مریم علیه السلام دپاره د حضرت عیسی علیه السلام زیری بیانوي چې عیسی به ستا زوی. او د عیسی علیه السلام لقب الله جل شانو دا ذکر کوي المسیح عیسی ابن مریم، دا به مسیح نوم بیا عیسی ابن مریم. مسیح په عربي کې و مسکولو ته وایي. مسکول معنا لاس پر یو شي باندې تیرول. د حضرت عیسی علیه السلام دپاره دغه لقب په دا وجه خوښ کړي حضرت عیسی علیه السلام په لاس کې دا معجزه وله د پیس مرض چې مرزاده به د چا د پیس مرض پر هغه به لاس تیر کړي لا به هم ورسره جوړ سو. دارنګه مرزاده ړوند پر هغه پر سترګو به لاس تیر کړي هغه به خدای پاک سترګه ورکړي. او دارنګه د خاورو څخه به چا د کیلونی مرغۍ جوړ کړی هغه باندې به لاس تیر کړي بس هغه به والو ته صحابه کې پیدا سو. نو په لاس تیرېدو باندې الله جل شانو ودته معجزه ورکړې په دې وجه مسیح ورته ووایي. یو بل مسیح هم شته، هغه مسیح بیا ملعون دی، هغه دجال دی، دجال اعظم، دجال اکبر، تر ګردو غټ دجل والا، تر ګردو غټ دوکې والا. هغه بیا په دا وجه مسیح ورته وایي د هغه د مخ دا یو طرف چې دی دا به دارنګه لکه پر یو شي باندې چې لاس تیر کې هغه شی ګرده راډک سي کډی و پورته وکښته دا ځای کې کې پاته نیسي. نو هغه به یوه سترګه به وي دا یوه سترګه به دارنګه وي چې بالکل هغه د سترګې جوړ بلا نه وي. دارنګه به وي لکه سړي چې لاس پر تیر کړی بس دا ځای دارنګه وربند کړي. په دا وجه هغه ته مسیح وایي، لیکن هغه مسیح ملعون دی. او دغه چې دی مسیح عیسی ابن مریم دی. وجیها فی الدنیا دی به د مرتبې والی په دنیا کې والآخرت په آخرت کې. په دې کې بیا الله جل شانو پر یهودیانو باندې رد کوي چې د عیسی علیه السلام په باره کې خو دی د توهین چې کوم عقیدې دي هغه وایي، لیکن الله جل شانو د مرتبې والا جوړ کړی دی. د مرتبې والا څنګه دی؟ تمام مسلمانان د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې د عظمت او د تعظیم عقیده لري. او عیسایان خو هغه څه د خدای تر درجه پورې رسي. نو د یهودو چې کوم کوشش ولو د حضرت عیسی علیه السلام د مرتبې د راکمولو هغه الله جل شانو ناکامه کوي او داسې ناکامه کوي چې د دې چا کوم سپک توهینامیز عقیدې دي هغه باندې که څه څوک غوږ لا نه نیسي باک لا نه پکې. ومن المقربین او دی به د الله د مقربو بندګانو سي. په دې کې بیا پر یهودیانو پر عیسایانو پر دواړو باندې رد دی. یو دا چې د الله د مقربو بندګانو څه به د یهودیانو د عقیدو رنګه نه ده، بل دا چې د الله د مقربو بندګانو څه به د عیسایانو د عقیدې رنګه نه ده چې الله به نعوذ بالله ويكلم الناس في المهدي او دی به خبرې کوي فی المهدي په زانګو کې. فی المهدي یعنی د مور په غیږ کې په زانګو کې دغه زمانه شي. وکهلا او په پاخه عمر کې ومن الصالحین او دی به د نیکانو سي. ارشه دغه ولې ذکر کړل چې په پاخه عمر کې او په زانګو کې؟ نو دلته مراد دا نه دی چې د کشنیوالي هغه نازکې خبرې، بلکې په کشنیوالي به دی دارنګه عاقلانه عالمانه فصیح او بلیغ کلام کوي لکه د پاخه عمر سړی چې کوي. په دې وجه باندې د مهد سره کهلن هم ذکر کوي چې دی په زانګو کې خبرې کوي وکهلن او په پاخه عمر کې به کوي. د غیږو د پاخه عمر خبرې به سره یو رنګي. په دې وجه دا وکهلن ذکر کوي. بعضې علما وایي چې په دې باندې د حضرت عیسی علیه السلام و نزول ته اشاره ده چې دی به په غیږ کې هم خبرې کوي د مور په غیږ کې یا په زانګو کې او په پاخه عمر کې به هم کوي. هغه د غیږو د زانګو چې کومې خبرې دي هغه وارې خو تیر سو هغه ښې وکړلې چې کله یهودیانو پر حضرت مریم باندې تهمتونه شروع کړو نو مریم اشاره ورته وکړه چې تی ورسې د هغه هلکه څه پوښتنه وکړي. یهودیانو ویلي
چې موږ د هلک څنګه پوښتنه وکړو هغه په دا عمر کې څنګه خبرې کوي. نو عیسی علیه السلام د هغه ځای څخه راغی کو انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. دا بیا په سوره مریم کې براسي کا زندگی ولا دا خه د زنګو خبرې سوې وکهلن په پاخه عمر کې. روایت کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام چې کله الله جل شانو د مځکې څخه د اسمانو طرف ته پورته کاوي نو عمر یې 13 یا 15 کال. دغه عمر بعضی مورخین بیانوي. نو دغه د پاخه عمر زمانه خو د 15 تر 500 پورې یا د 15 تر 80 پورې و دغه زمانه ته ویل کیږي. په دغه زمانه کې چې کوم خبرې دي د حضرت عیسی علیه السلام پاتې دي. نو د دې دا معنی ده چې الله بیا برته راشوي د پاخه عمر خبرې لا پاتې دي. خبرې به کوي په غیږ کې د مور وکاله نو په پاخه عمر کې به کوي هغه به کله کوي هغه چې برته راسي. دا د هغه علماو د رای مطابق چې کوم علما وایي حضرت عیسی علیه السلام چې پورته کېدی د مځکې څخه د اسمانو طرف ته چې الله پورته کاوي عمر یې 15 کال و. بعض محققین علما وایي چې دی چې کله د اسمانو طرف ته پورته کاوي د عمر 80 کال و. نو هلته بیا برته هغه خبر راځي چې الله جل شانو دغه د زنګو یا د مور د غیږ د زمانی او د پاخه عمر د زمانی خبرې په دا وجه پر وځي سره ذکر کی چې د خبرې به عاقل عالمانه فصیح بلیغ خبرې لکه د پاخه عمر سمجدار سره چې کوي په زنګو کې بم د غرنګ خبرې کی. او بعض علماء ډیر شایسته تعبیر د دې کړی دی. هغه وایي چې د دې مراد دا دی چې حضرت عیسی علیه السلام به د مور په غیږ کې هم خبرې کوي او په پاخه عمر کې به هم کوي. یعنی دا معنا چې د دعوت جوش او د الله د دین د تبلیغ جوش ودا ته اشاره ده. حضرت عیسی علیه السلام که په نورو آسماني کتابو کې تذکره راغلی ده او دارنګه کې د تاریخ په کتابو کې تذکره راغلی ده کې په قرآن کې تذکره راغلی ده د دنیا سره د زهد زندگی د بیرغبتی زندگی او یو مخ د الله جل شانو طرف ته دعوت کول او د يهودانو د رومیانو پر سیستم په وخت کې چیلنج کول مسلسل زندگی په دعوت کې ولا. نو الله جل شانو وای چې دا رنګ دایبي چې د زنګو او د مور د غیږ د عمر سوین سي تر پاخه عمر پورې تر سپینځتابه پورې به بل کار نه یو خلک ته خبرې کوي. ومن الصالحین او د نیک بختو بندگانو سره به دا رنګ باندې لکه نصارا چې وایي چې الله به نعوذ بالله. قالت غزیر چې پرشتو پر وکی نو وز د حضرت مریم خبري الله جل شانو ذکر کوي خو مریم د دا واری برای راس و الله ته خبر کوي. په دې باندې مریم عظمت ته اشاره ده. قالت دی ویلي ربي ازما پروردگار انا یکون لی ولد څنګه به ازما د پر الک ولم يمسسني بشر مال تر اوسه پورې یو چا لاس نه دی راوړی. د حضرت مریم مبارک راځي چې دی واده نه وکړي. په بعضی اسرایلی روایت کې راځي چې دی په آل داوود کې د یوسف په نامه باندې والکو دا غسره کوزدا سوی ولا خو د کوزدې بعدې ملاویدل په د مذهبي يهوديانو کې وسم ډیر سخت عیب بلل کیږي. په دا وجه باندې د حضرت مریم علیه السلام دغه وینا چې مال خو تر اوسه پورې بنده لاس نه دی راوړی زما به اولاد څنګه کیږي. نو دا خو پر ځای باندې ولو دا حیران سو چې دا څنګه کیږي. پرشتو ورته ویلي قال ویل کذالک دغه رنګه الله یخلق ما یشاء چې څه وغواړي هغه پیدا کوي. اذا قضا امرا چې کله د یو کار فیصله وکړي فانما یقول له نو بشک واغه ته وای کن س فیکون اغسی. یعنی حضرت مریم ته برته تلقین دی چې نظر پر فاعل حقیقي باندې وساته نظر پر مسبب الاسباب باندې وساته. دا ته چې کوم خبرې کوي د اسباب د لحاظ سره کوي. الله خو د اسباب محتاج نه دی. دغه د الله جل شانو د کارو کیفیت دی چې د یو کار اراده وي کې بس هغه ته وي سب هغه سي. نو دا رنګ ستا اولاد بم دغه رنګ کیږي. ارشد حضرت زکریا علیه السلام په واری الته کستی په دی الله جل شانو ویل کذالک الله يفعل ما يشاء. دغه رنګ الله کارونه کوي او دلته وای یخلق ما یشاء. دغه رنګ الله جل شانو یو شی پیدا کوي. نو علما وایي ګوره په دې کې یو بارک او لطیف نکته ده. هغه دا ده چې ګوره د حضرت زکریا علیه السلام چې کوم د زوی پیدا کېدو ارڅو سپینجر و سپینسری خو بیا هغه د اسباب تحت صحیح ولا د سپینجر و د سپینسروم کله کله اولاد وسینو په دا وجه الته د يفعل یعنی الله جل شانو دا رنګ کارونه کوي. دغه بالکل صحیح. دلته چې دی د اسباب د لحاظ یو سمون نصر خوري په دې وجه باندې د يخلق لفظ ډیر مناسب دی چې الله جل شانو پیدا کوونه کوي. یعنی نوې ایجاد نوې تخلیق نوې یو شی جوړول په دې وجه دلته د يخلق لفظ استعمال کوي. او دغه خمر په څو واره ویلي دي چې د الله جل شانو چې د کار کم کیفیت په قران کې الله ذکر کوي چې الله کله د یو کار اراده وکړي نو ورته وایي کن صف یکون اغسی. دا د انسانانو و دماغ ته د هغه کار د کیفیت تعبیر ډیر رانږدې کولو یو انداز دی. ورنه الله جل شانو
دا لا هم نه ورته وایي چې کن فیکون هغسې، بلکې الله جل شانه صرف اراده کوي بس هغه کیږي. د الله د ارادې نوم چې دی هغه وجود دی. الله صرف اراده کوي هغه شی کیږي بس. الله دې د قرآن سمجھ را نصیب کړي. د نن په درس کې زموږ دپاره یوه خاص نکته هغه دا ده چې د خپل نسل د تربیت دپاره د الله سره د دعا تعلق جوړول او الله ته دعا کول او د الله سره د خپل نسل د خپل اولاد د قبلېدو دپاره په بغارو غوښتنې کول دا زموږ دې دپاره ضروري ده. لکه د حضرت مریم مور و پلار د مور چې کوم قرباني و کوم اخلاص و کوم للهیت و د هغه په وجه الله جل شانو په نسل کې نبوت پیدا کړي. نو دارنګه زموږ په نسلو کې که موږ د الله څخه وغواړو الله جل شانو به د موږ سره هم دغه رنګه کوي. زموږ په نسلو کې به خدای پاک بیا نیکان راکوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.